کاناډا والا بالرانو دومره وړوکی ټارګټ د آیرلینډ خلاف بچ کو. آیرلینډ ته یو ډیر زیات زبردست شکست ورکو په ورلد کپ کې، کم چې د ګروپ A ټیمان دي دوانه، په کم کې چې پاکستان او انډیا یو اس اے هم موجود دي. د هغې ګروپونو د دوو ټیمانو په خپل منځ کې میچ او دومره وړوکی ټارګټ کاناډا بالرانو بچ کو چې یقین هم د چا نه راته چې آیرلینډ به دغه ټارګټ دومره جلد چیز کی، تقریبا چې میکسیمم لاړ چې په 13 اوور کې به دغه ټارګټ چیز کی. پاکستانی بالرانو لا د کاناډا غونډه کې کمزوري بالرانو لا زده کړه کول پکار ده. زده کړه ولې کول پکار ده چې دومره وړوکی ټارګټ ډیفند کول دا د ښه بالرانو نشانی ده. نو په دلته کې ښکاري داسې چې د کاناډا والا بالران هم زموږ د بالرانو نه ډېر زیات ښه دي، ځکه چې هغې ډېر زیات وړوکی ټارګټ ډیفند کو د آیرلینډ خلاف. ډېر زیات زبردست او ښکلی میچ وشو. که د یو اس اے او د پاکستان په میچ باندې خبرې وکړو نو هغه خو 160 رنز غالبا ټارګټ و. هغه د پاکستان ورلډ بیسټ بالران 4 بالران په یو ټیم کې چېرته هم تا ته تیز 4 بالران نشي میلاوی دی پاکستان ټیم کې موجود دي، خو څه فایدې نشته دی. څنګه چې ما وختي ویلو چې یو کس چا ویل چې ستاسو بچي دي، هغه ورته ویلو چې اته ویل چې ټیک ده داسې به نه وي لکه ته 4 بالران دي فاست بالران پاکستان ټیم کې، خو څه فایده خو نشته دی. نو میچ نشي ډیفند کولی، 15 رنز نشي بچ کولی هاریس روپ سیف، نو څه فایده. خو د کاناډا بالرانو کمال وکړو، بهترین بالینګ او ایکسلنٹ بالینګ. په سٹارټ کې هم وکټ وغورځولې د آیرلینډ نه، او بیا په منځ کې هم د 20 اوور پورې لوبه لاړه، خو آیرلینډ په ټارګټ چیس کولو کې ناکام شو او د کاناډا مخې ته وغورځول او بالکل دغه ټارګټ یې چیس نه کو. ډېر زیات زبردست گیم، ډېر زیات ښکلی گیم د کاناډا د سایډ نه. سپیشلی بالرانو ته دواړو ته کریډټ ورکوم، هم د آیرلینډ هم د کاناډا. خو بیا سپیشلی چې کوم کریډټ زه ورکوم هغه کاناډا ته ورکوم، ځکه چې ټارګټ یې ډیفند کو، کم چې تقریبا صرف او صرف تقریبا نه خو 138 رن ټارګټ و په 20 اوور کې، او لګېدل داسې چې په 13-14 اوور میکسیمم چې لاړ چې 15 اوور کې به آیرلینډ دغه ټارګټ چیز کی. خو یو خبره دلته بله هم وکړم چې د آیرلینډ ټیم مضبوط دی ایز کمپیر ټو کاناډا. پیچ ډېر زیات سخت دی، هډ ګډ دی، خو پاکستان دپاره هم دغه پیچ و، نو ولې دا ټارګټ ډیفند نه کو، کم چې ډېر زیات هاي ټارګټ و په دې پیچ باندې. بهرحال د دې په جواب کې به آیرلینډ 125 رنز وکړل د 20 اوور په اختتام سره، او کاناډا په 12 رنز باندې د ورلډ کپ دغه میچ وګټو. ډېر زیات ورته مبارکي، ویری ایکسلنٹ او ډېر زیات بهترین بالینګ دی سایډ نه شوی دی. په بیټسمنانو باندې خبره نه کوم، بالرانو باندې خبره نه کوم، خو پیچ چې کوم دی د بالینګ دی، او ما ډېر مخکې نه ویلي چې بالرانو لا دا ډیوټي سمبالول پکار دي، دا ذمہداري به بالر اخلي. که چېرته کې 130 رن ټارګټ هم ورکړي دا ډېر کافي ټارګټ دی په داسې پیچونو باندې څنګه چې تاسو نن وکړه. 140 150 رنز 160 رنز دا ډېر زیات بیا هاي ټارګټ دی. بالران لا خپل کردار ادا کول پکار دی، بالران لا خپل ذمہداري پیژندل پکار دي چې مال څه کول پکار دي. بهرحال خپل رائے سره کمنټ کې شامل کړئ، ان شاء الله ملاوي کې نو ویډیو کې تر هغه مال راکې اجازه د الله پامان.